قرآن مقدس کې الله جل شانو فرمای لعنت الله علی الکاذبین چې څوک دروغ وي په هغوی د الله لعنت. لعنت څه ته وایي؟ زمونږ دین او زمونږ شریعت په یو څو موقعو کې د دې دروغو د ویلو اجازت ورکړی دی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم رسوله النبي الكريم الامين درود شريف الله صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وآله وصحبه بعدد كل معلومات اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد كل شریعت د ډېرې شهزاده صاحب چې هغه زموږ د دې ټولې علاقې د پاره د صادر او د یوې پردې حیثیت لري او زموږ د کوټه ګرام بابایي صاحب او نور درانه مشران او زموږ د اسبن د تاڼې اس ایچ او صاحب الله پاک او بیا دا نور سپینګري مشران کشران ټول د ټولو په عمرونو کې په تقوا کې په دیندارۍ کې په مال کې په اولاد کې الله پاک ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. زموږ او ستاسو دلته کې دا راغونډېدل یو خو دلته کې په لنډو باندې یو اختر تېر شو وړوکی اختر نو دا د اختر نه به کمه نه وي د یو خوشحالۍ موقع ده ځکه الله جل شانه قرآن عزیز کې فرمایي انما المؤمنون اخوة بېشکه دا مسلمانان ټول په خپل منځ کې وروڼه دي. الله جل شانه فرمایي د دې مفهوم څه داسې دی چې کله د دیو په منځ کې څه توړ لاړ شي کور کې هم دو لوښي جنګېږي را جنګېږي خامخا دا راځي دا دنیا دا دی کې توړ هم راځي دی کې به جوړ هم راځي او دا د امتحان ځای دی دا راځي دا کېدی نشي دا اونچ نیچ دا نظام بغیر د دې نه چلیږي نه دا ټول خلک الله تعالی مالدار هم پیدا کولی شو خو بیا نظام نه چلیدو ټول غریباران هم پیدا کولی شو خو نظام نه چلیدو نو سه مالدار کړه سه غریباران که د دې دپاره چې الله جل شانو دا نظام چلول غواړي. الله پاک فرمایي چې دا مسلمانان ټول په خپل منځ کې رونه دي که د دیو په منځ کې څه توړ لاړ شي نو د دې دپاره فاصلحوا بین اخویکم د دې خپلو دوه وروڼو په منځ کې د جوړ څه صورت ولټوئ د جوړ څه صورت ولټوئ. قرآن مقدس کې الله جل شانو فرمای لعنت الله علی الکاذبین چې څوک دروغ وي په هغوی د الله لعنت. لعنت څه ته وایي؟ د الله د رحمت نه لرېوالي ته یعنې دی د الله د رحمت نه لرې دی چې دی دروغ وایي دومره لعنتي شي. و زمونږ دین او زمونږ شریعت په یو څو موقعو کې د دې دروغو د ویلو اجازت ورکړی دی چې دغه لعنتي شی دا ووایي په دغه موقع باندې په هغه موقعو کې چې د دوه مسلمانانو روغه په دروغه باندې راځي نو زمونږ دین مونږ ته وایي چې دروغ پکې وایي دا دروغ دا باعث د ثواب جوړېږي ځکه په دې باندې د دوه مسلمانانو روغه راځي. او مخکې الله پاک وفرمیل واتقوا الله د الله نه وویرېږئ د الله نه یره وکړئ په دې کې د دنیا څه لالچ د دنیا پکې څه مه مقصد کوئ ظلم پکې ونه کړئ زیاتی پکې ونه کړئ د یو حق بل لور نه کړئ د دې ټولو شیانو په حواله باندې الله پاک فرمایي واتقوا الله د الله نه وویرېږئ او په دې امید باندې دا سوله د دې مسلمانانو په منځ کې راولئ او د الله نه پکې یره اختیار کړئ لعلکم ترحمون په دې امید چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. نبی صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایي
سرنګ چې په تاسو کې هر سړی په خپله کورمه باندې خفه کېږي داسې دا ټول مخلوق دا د الله کورمه ده په دې باندې الله جل شانو خفه کېږي سرنګ چې تاسو هر سړی په خپله کورمه خفه کېږي داسې دا ټول مخلوق دا د الله کورمه ده په دې باندې هم الله خفه کېږي الله جل شانه یوه زنانه صرف په دې خبره باندې جهنم ته لېږلې ده چې پیشو یې ساتلې وه چې غوښې مکروه جوټه مکروه ده غوښې حرامه ده نه څه خوراک ته پرېښوده نه په خپله باندې خوراک ورکو د لوږې د لاسه مړه شوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زنانه پې خدای پاک جهنم ته ولېږله او یوه زنانه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صرف په دې خاطر باندې خدای پاک جنت ته ولېږله سپی تږی شوی دی خټي سټي او هغه دغه کوهي نه اوبه راوباسي او په هغه سپي باندې څکي د الله جل شانه رحم په جوش کې راځي د دغې خبرې د خاطره الله جل شانه هغه زنانه جنت ته لېږي یو خبره یاد لرئ زمونږ د پښتون سړي خبره یوی اوس خبره بل شانته شوې ده الله د زنګ په حال باندې رحم وکړي زمونږ په مشرانو کې چې کم غیرت و هغه غیرت زمونږ په مونږ کې ګوره نشته زمونږ مشرانو به د جومات په کوټه کې چې کومه خبره به وکړه چې منډو ته به راووتو هغه خبره به وه چې د جومات سیند ته به راووت هغه خبره به وه چې د جومات د ګیټ نه به بار شو همغه خبره به صادقانو خبره یوه وه وړونه یو بل تصویر غوږونه کولاو کې واورئ ګورئ یو خدا د الله دا کلام هم پروت دا په دې دنیا کې هم بس دغه یو د الله جل شانو کلام پاتې دی سیدان هم ناست دي او دا روغه چې چا وکړه نو په دې کې بنیادي رول دا سیدانو ادا کړو او سیدان هغه مخلوق دی چې د دیو تعلق او نسبت د الله جل شانو د حبیب سره دی او په دې کې د علاقې دا نور مشران دا سپینګري دا ټول ناست دي یو خبره یاد لرئ که فرض کړه یو دو فریقی او د هغوی د یو بل سره ګونټو ماتولو ته او جوړ ته جوړ نه وي او منافقت اختیاروي جوړه د منافقت کوي خلق غولی سیدان غولی د الله کلام ته دوکه ورکوي او هغه خبره جوړه وکړي او پیسې پکې هم لاړې شي او سو دا دومره ستړي او بیا د هغې د پاسه ګوره دا بیا راګرځي دا یاد لرئ د دې ګوره انجام ښه نه وي قرآن عزیز کې الله جل شانو فرمایي د هغې مفهوم څه داسې دی چې کله تاسو جوړ شوئ یو بل ته ورته غاړه وتئ یو بل له مو لاس ورکو د الله جل شانو په کلام باندې تاسو لاس کېښودو قسم دا هر څه وشو او د دې د پاسه بیا تاسو یو بل ته دوکه ورکړه قرآن عزیز کې الله جل شانو فرمایي چې د داسې خلکو دپاره عذاب دردناک عذاب دی د دې انجام ښه نه وي د دې نتیجه ښه نه وي دا وي د څه وخته پورې دی چکړه وکړي او لاړ شي خو دی بیا ان بطش ربک لشدید بېشکه ستا د رب پکړ ستا د رب غریب دا ګوره ډېر سخت دی زه اکثر دا خبره کوم زه چې منافقت پکې نه وي ځکه بیا وای الله کې ها دیر ہے لیکن اندیر نه یې د الله په کارونو کې لیټي یي خو ګوره هلته کې خبره د اوبو نه زیاته رڼا او د شودو نه ګوره زیاته سپینه بهرحال د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی د هغې مفهوم څه داسې دی چې چا د یو مسلمان د یو ضرورت سر کولو کې د کوشش وکړو د لسو کالو د اعتکاف نه د دې اجر او ثواب په نزد الله سوا دی په دې کې ډېر خلکو کوششونه وکړه
دا داسې ده لکه دیو چې د 10 کالو نه زیات اعتکافونه کړي او هغه لعنتي شی چې هغه دروغ دی هغه پکې زمونږ استاد دین پکې جایز کړي. بهرحال اشعار درته دا کوم الله دې وکړي زموږ خو د زړه د کومې نه دا دعا ده او باچا صاحب به دا دعاګانې کوي چې الله پاک دا روغه پایداره ثابته کړي او د دیو په زړونو کې که څه ګونډې مونډې هغه د الله پاک ختم کړي او الله پاک دې وروڼو یو بل تسبین کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.